باندې پښتون ورکړی سر دی ګوره عمران خان به مني زموږ لیډر دی ګوره عمران خان به مني زموږ لیډر دی تاسو ډېر زیات مشکور یم زموږ د غږ عوامو ته رسوئ. زه به پکې څه ووایم دا تېر چاپېره خپله کیمره تاو کړه د هغه سر نه او د هغه سره پورې په کیلومیټر لرې ده او مخالفینو ته زه دا وایم چې تاسو خبرې د احتساب کوئ او نن د جندول عوامو انتخاب وکړئ یو ځل بیا انتخاب. واضح پیغام دی چې مخالفینو کومه پروپاګنډې کولې او کومه کیسې کوله هغه عوامو رد کړې ده. د دې مخالفین چې کوم دي که په جندول کې د ملک باندې قابض دي 40 کاله پاکستان خوړلی نن د پاکستان تحریک انصاف یو MNA محمد بشیر خان له NA7 که دومره مخلوق راوتی دی نو دا خبره واضحه ظاهروي چې دې باندې د خلکو اعتماد دی په پاکستان تحریک انصاف باندې د خلکو د عوامو اعتماد دی په عمران خان باندې اعتماد دی او ان شاء الله تعالی را روان الیکشن چې کوم دی زه د نن په دعوه سره وایم چې دا نن انتخاب وشو د سید تیمور جان زنده‌باد تیمور جان زنده‌باد عمران خان زنده‌باد تیمور جان زنده‌باد سید تیمور جان زه د PKSO سره تعلق ساتم خان لا د NA7 قومي اسمبلی امیدوارو دا د جندول ګیټ وې ده او جندول په خوله کې د یونیورسيټي منظور شوې ده. د دې نه علاوه 40 کاله د جندول او د میدان سیاسي قیادت چې کوم او جندول په تیاره کې ساتلی او ادیره د جوړه کړو تشي جنازې فاتحې کړې وي هیڅ نور سکار نه وکړي ونی ماربا روپۍ چې کوم دی هغه میدان او منظور شوی دي هغه کار روان دی د بجلی واره ختم کو په 4 کال کې د غټه خبره ده. د دې نه علاوه د نادرا افیس په مونډه کې راوړی دی. د دې نه علاوه هغه باندې کندو ته رغونه ورسول هغه کم چې نور کم مخالفین دي چې صرف د جنازو د فاتحو سیاست کوي هغه ته نور مسندیا پیدا کړه چې دا PCC رغونه هغه د تاکور سره ته ورسول دا PCC رغونه هغه د انځرو باندې سره ته ورسول دا شند باندې کوم ته رغونه ورسول ترانسفارمر په مات کې د بجلی د ستنو په مات کې د بجلی کې چې کم کار شوی دی د سکولونو نور چې څومره بلا کارونه دي د حسابونه هغه مو ذهن نه راځي او دا ډېرې غټې منصوبې دي غټ کارونه ترقیاتي دا ډېر لوی کار شوی دی چې په دیر په تاریخ کې د جندول په تاریخ کې داسې یو MNA کار نه وکړی څومره چې خزانه شو پېښور کې د هغې موږ ډېر سخت الفاظو کې مذمت کوو. بهرحال الله دې ټولو ته مغفرت نصیب کړي. دویمه داسې ده چې نن زمونږ کوم پروګرام دی نو زمونږ MNA صاحب بلکې موږ به ورته تایات MNA ووایو انشاءالله او بیا هم زمونږ MNA بیا به هم زمونږ د هغې کوم استعفاګانې منظور شو د هغې نه پس هغه خپل علاقې ته راځي د هغه په دې کې خپل هېڅ دلچسپي نه وه چې دا خلک دې موږ نه راشي یا څه خو زمونږ د ورکر دا کوشش و چې تاسو کوم خدمات د علاقې لپاره کړي دي نو موږ په کار ده چې تاسو هرکلی تاسو ته ووایو تاسو نن ګورئ چې تقریبا زمونږ د لر او بر تحصیل نه په سوونو ګاړو قافله چې دا بزرګاو خلک چې دی نو دا MNA صاحب محمد بشیر خان استقبال لا روان دي انشاءالله خزانه بایپاس کې بعد 2 بجې پروګرام انشاءالله تاسو ټول ټیم ډېر زیات شکریه ادا کوو چې موږ هم ټیم راکړو نن چونکې زمونږ دپاره د خوشحالۍ خبره دا ده چې زمونږ MNA محمد بشیر خان صاحب چې هغه زمونږ د 4 کاله کومه کارکردګي وه الحمدلله هغه ډېر په بهترین طریقه باندې هغه 4 کاله تېر کړي دي چې کوم کارونه کوم زموږ توقعاتو د هغې نه زیات کړي دي نو د هغې د وجې موږ نن د هغه استقبال له نن خزانه بایپاس ته د میدان د سایډه د تحصیل ایز ا پریزیډنټ په حیثیت باندې زموږ سره زموږ ټول ملګري زموږ سره صبور صاحب رحمان الله صاحب عجب خان الله سیف الرحمن حاجي صاحب او زموږ نور ملګري ډېر زیات قابلې په شکل کې نن راله تاسو به د هغې انټرویو کې هم وګورئ دا صرف او صرف د بشیر خان مبارکۍ له چې موږ د هغه شکریه ادا کړو چې خان الله یو ډن ویل ډن لہذا زموږ ټول میدان د طرفه موږ د هغه شکریه ادا میګا پروجیکټ کې لومړنۍ خبر دا ده چې د سړدینه ربو چې کوم ګریډ زموږ د میدان د
د 50 کال مسله الحمدلله هغه سره رسیدلی ده. دویم کار 5 کروڑ 68 لاکھ چې کوم 3 فیټ نور ایکسترا هغه منظور شوی دي، سامان راغلی دی، کار ان شاء الله دوباره به شروع شي. دریم کار د میدان دا هغه کړی دا هغه الحمدلله هغه الته موجود ده. سلورم کار چې کوم دی هغه پروډو په مت کې کم کړی دی، ټوریزم په مت کې کم کړی دی، هغه الته موجود دی چې باقي سرلړه اسمان مانډا لاچا سوري پاو او د سي ګلیباغ شامل دي. د دې نه علاوه کوم غټ کارونه چې کړی دي هغه دا کړی چې د ورکر کم زړه دی هغه غټل دي او دومره کارونه کړی چې هغه د کونسلري د لایق لحاظ د ویلو ضرورت نشته. مهرباني ثانک یو. خدای عمران خان صاحب سره غمینه ده چې تاسو ولا راوتی او ان شاء الله عمران خان صاحب د دې نه وایو چې ډیر مخکې ساو او اوس روان مخکې ونستای او تل بستای ان شاء الله. عزتمندو زنان په دې وخت کې اول چې دا پرون کومه صحنه شوې ده د هغې لپاره ټول موږ دعا کوو ځکه چې هغه صحنه په جومات کې شوې ده، په پولیس لاین کې شوې ده او دا په دامني شوه، دا ختمه شوې وه، دا الله تعالی ختمه کړې وه. په دې څلورو کالو کې داسې کتل چې د عمران خان صاحب په حکومت کې بالکل د هر څه ختم شوي وو، دهشتګردي الله تعالی ختمه کړې وه. پالیسیانې داسې وي چې د هغه پالیسیانو په وجه باندې دلته څوک نه شو راتلی او زمونږ هېچ چا سره دښمني نه وه، نه د افغانستان سره دښمني وه، نه د ایران سره وه، نه د هېچ چا سره دښمني نه وه. ما سوا د کشمیر د ازادۍ نه علاوه چې د کشمیر ازادي به غواړو انشاءالله د دغه هندوانو سره هم ده او تل به مو سره انشاءالله د هغوی نه به کشمیر ازادو انشاءالله. د هغې لپاره یو دعا کوو پرون چې کومه واقع شوې ده. اللهم اغفرهم وارحمهم ولا تعذبهم. الله العالمین د هغوی درجات بلند کړي، شهادت یې قبول کړي. الله العالمین دا هر چا چې دا کار کړی دی څوک پکې ملوث دي ځکه چې دغه ته ورتل ډېر ګران کار دی نو په دې کې به ډېر زیات داسې اهلکار چې دي هغه به په دې کې شریک دي. الله تعالی دې نیست نابود کړي دغه خلک، دا خلک د دې ځمکې د مخ نه ورک کړي خدای پاکه. دا د اسلام دشمنان دي، الله العالمین دا د ملک دشمنان دي، دا د غریبو خلکو دشمنان دي. الله العالمین دې تباه او برباد کړي او دا امپورټډ حکومت ټول تباه کړي. الله العالمین دا د هغوی سره د دهشتګردي راغلی ده. الله العالمین موږ ته خلاص کړي. هم ګراني راوستې ده او هم وجدي یو طرف ته د ډوډۍ را سره دغه حل دی او بل طرف ته د وجلو حساب بندوبست کوي. نو الله تعالی هم ته خلاص کړي خیر سره او بیرته عمران خان صاحب راولي وزیر اعظم شوي دي. عزتمندو زمونږ میډیکل کالج چې د هغې بالکل سټارټ و هېڅ پیسې ورته نه وې ورکړې شوې په تېر حکومت کې، هغه هم زمونږ حکومت و. خو د هغې نه پس چې کله زمونږ وزیر اعلی محمود خان صاحب راغلی و نو هغه میډیکل کالج له دومره پیسې ورکړې چې تقریبا د 1 ارب روپو پورې به ورکړي او د هغې سټارټ هغه وخت نه واخیستلی شي چې کله ما ورته هلته کې وویل چې ته راشه چې میډیکل کالج یو دوره وکړه. هغه دوره چې دا تاسو ته باید یو څو کاله مخکې سټیټس دی اوس په دې په کوم حالاتو کې دی د هغې دپاره ځمکه اخیستې شوې ده او اوس به انشاءالله د هغې نه پس ټیکهدار راځي او په هغې باندې به انشاءالله کار شروع کوي. د دې نه علاوه یونیورسټي چې وه ډېر یونیورسټي د هغې دپاره موږ په 2015 کې ما یو درخواست ورکړی و خو د هغې نه پس 2018 نه وروسته مسلسل موږ همدغه کوشش کړی دی چې دیر ته یو بله یونیورسټي م راوړو او په هغې کې الله تعالی موږ کامیاب کړو. د عمران خان صاحب شکریه ادا کوو، بیا د محمود خان شکریه ادا کوو چې هغه نن منظور شوې ده، پیسې مو ته انشاءالله مختص شوي دي، د هغې اپروول هم شوی دی. انشاءالله د فاینانس د راوتونه بس به په هغې ټنډل کېږي او په هغې به کار شروع کېږي انشاءالله تعالی. د هغې نه وروسته زمونږ د بجلۍ ټول نه لویه مسله وه 2 ګریسټېشنې چې دي زموږ په وخت کې شروع شوې وې او 2 ګریسټېشنې الله تعالی سرته رسولي دي. په دې باندې الله تعالی شکر ادا کوو چې الحمدلله دا ګریسټېشنې سرته رسېدلي دي. د دې نه علاوه زما سره چې څومره د بلامبټ دلته کې د ولیج کونسل چیرمنان دي د هغوی شکریه م ادا کوم. د ټولو چیرمنانو چې څومره راغلي دي که هغه د سمرباغ نه راغلي دي که د مونډا نه راغلي دي او که زمونږ د بلامبټ او یا د لال قلعه نه راغلي دي د هغوی ټولو شکریه ادا کوو. خو د هغوی په مخکې را خبره ځکه کومه چې دا د مونجایي او د کوټو دوه زمونږ دلته کې د ګیس مسله به وي او موږ په هغې کې کوشش کړی دی. د ډي آر ایس چې دی د مانوګي ده دا ورسره زمونږ بره د حاجي آباد ده دا زمونږ یو کال مخکې هغه د منظورۍ دپاره موږ منډې کړې وې فیلډ هم کړې وې هغه منظور شوي او اوس انشاءالله هغه لګېدلي دي او خلکو ته پیدا ده
په زرګونو باندې خلک دې مخکې وایي چې دا ګیس چې دا موږ مرو چې چاره وسته دی زاهد خان بالکل دا خبره ټیک ده خو د هغې نه بس ډسټریبیوشن چې څومره دی هغه په دې حکومت کې شوی دی او موږ په هغه کې د یوې پارټۍ خبره نه کړې په زرګونو کنیکشن یې ورکړي دي او نن هم د هغې دا ټول کسان ګواهان دي د دغه نه وروسته چې د نادره سنټر چې دي دوه یو په مونډه کې چې خلکو ته ډېر زیات تکلیف و یو په لال قلعه کې چې هغه ډېر مخکې شروع شوی او د مونډه هغه اوس کار شروع کړی دی عزتمندو دا زموږ په ګورنمنټ کې زما منډې وې زما کوشش و چې هغه هم دلته کې راوړي دي او د پی ټی آی په ګورنمنټ کې شوي دي زمونږ د مشرانو د وزیر اعظم سابقه وزیر اعظم ورته زه بیا هم نه ویم ځکه چې دا کرایم منسټر چې دی دا کوم چې راغلی دی دا 16 ارب روپۍ په دې باندې کیس و او په دغه وخت کې چې کله د حل پاغه شنو په دغه ورځ باندې د په الته کې بده مخامخ کېده عدالت ته او په دې باندې به الته کې دا کیس شروع کېده دا وجنه زدتا چرتم دانه شمیر چې دا په ملک کې وزیر اعظم دی او نه د وزیر اعظم بنو حقدار دی عزتمندو داغه شکریا ادا کوم د عمران خان صاحب بیا وروسته د محمود خان شکریا ادا کوي داغه نو وروسته مونږ ته دو پیډرې چې دا سمرباغ هغه الله تعالی زموږ په وخت کې کمپلیټ کړی دی نه مخکې نیمګړې شوې وي دا هم شکریا ادا کوو چې نیمګړې شروع کړې وي خو شرط رسولې نه وي هغې کې موږ شرط رسولي دي هغه خلکو ته نن 11000 بجلي چې دا د صدبر کې دي او د سمرباغ دواړو یونټو وصلو ته د دې نه علاوه زمونږ یو بل پیډر چې ورګوسم هغه سر ته ورسېده او د مونډه د خلکو د کم ولټیج هغه مسله چې هغه الله تعالی حل کړه د دې نه علاوه په میدان کې چې کوم پیډر هغوی ایکسپریس لاین شروع کړو هغه ایکسپریس لاین چې و هغه نیمګړی پاتې و هغه مونږ سر ته ورساو او په میدان کې هغه مسله چې وه د بجلۍ هغه سر ته ورسېده هغه کې هغه ولټیج سر ټیک شو ورسره زمونږ نور چې کومې مسلې وي بیا هم غرونو کې بیا هم مسلې وي چې ګریجویشن کله جوړ شو نو هغه خلکو نه تپوس وکړئ د هغوی نور هر څه ټیک شوي دي اوس په دې حکومت کې زموږ نه تپوس کوي وایي لوډ شیډینګ دی نو مونږ هغه غرونو ته وایو چې د دې حکومت خو چې راغلی دی نو دوی خو هر څه